چې کوم خواتین دي فیمیل دي لډ بزنسز دي واړه کاروبار چې کوم دي سٹارټ اپس چې کوم دي هغې دپاره موږ 2 ورځې ټریننګ ارګنایز کړی و. هغې مقصد دا و چې یاره د کاروبارونو چې کوم د پروپوزل تیارولو صلاحیت مونږه بهتر کولی شو او دې په وجه باندې چې دوی چې کوم دي پروپوزل چېرته ډونرز ته دوی سبمټ کوي چې هغه ایکسپټیبلټي زیاتېږي او دا چې کوم دي خپل کاروبار ته هغې ترقي ورکولی شي. داسې ډونر ګرانټ فنډینګ سپورټ په تھرو باندې چې مختلف قسمه مواقع راځي هغې نه دوی فایده اخیستلی شي او هغې فایدې په نتیجې کې دوی کاروبارونه ترقي کولی شي. نن دلته کې چې دا کوم ټریننګ ارینج شوی دی دا 2 ورځې ټریننګ دی د دې حوالې سره به زه تاسو ته وایم چې دې ایډا چې د یو ایس ایډ ایډا چې کوم پروجیکټ دی هغې موږ سره په دې باندې پري ډسکشنز وکړ او هغې باندې چې ولې دا ګرانټس چې دي دا زموږ انټرپرینورز اچیو کولی نه شي دا هغوی ته ولې اخر کې هغوی نه شي کولی نو هغې کې زموږ یو بیسک چې کوم مسله راغله هغه دی پروپوزل رایټینګ چې هغه پکې پروپوزل رایټینګ کې داسې څه غلطیانې کوي چې هغه ای وجې نه هغه اکسپټ کېږي نه هغه نه اکسپټ کېږي نو هغې دپاره دوی موږ سره مشاورت وکړو موږ هغې باندې کافي میټینګز وکړه نو بیا یو ایس ایډ ایډا چې دی هغوی موږ سره دا دغه وکړو چې موږ 2 ورځې ټریننګ دلته به ماسټر ټرینرز راولو څه اسلام آباد نه څه پېښور کې چې هغوی موږ زنانه پوهې کړي چې ولې تاسو دا کوم کمی دي ستاسو پروپوزل کې او د A نه تر Z پورې چې څومره هغې سټپس دي هغه موږ ته ډېر په ښه طریقه باندې ډېره ښه طریقې سره موږ هغه زم کړ او دوی کول. دلته چې موږ خپل اپلای وکړو نو موږ شارټ لیست شو او بیا موږ ته کال راغو موږ دلته راغو بله ورځ باندې موږ ته چې د بزنس حواله سره ټول ټریننګز راکړو چې خپل بزنس څنګه به ایکسپینډ کوئ نو موږ زده کړو چې موږ خپل رایټینګ سکلز څنګه بهر امپلیمنټ کولی شو صرف پاکستان کې نه بهر ممکن کولی شو. اوس چې نن سیکنډ ډے روان ده نو دې کې موږ ته یې ښوولي دي چې تاسو اوس لیکل به څنګه کوئ خپل دا آیډیا به څنګه په پیپر په پین او کاغذ باندې به څنګه امپلیمنټ کوئ دا یې راته ښوولي دي او دا موږ دپاره ډېر غټ شی دی ځکه چې موږ ویلو خو شو خو لیکل باندې موږ ته هېڅ هم نه راځي دا ما دپاره هم ښه دی او زه چې بل چا له کومه ایز ا آرډر ایز ا فریلانس رایټر نو دا ډېره ښه خبره ده. د دې ایونټ موږ ته دا فایده وشوه چې موږ ته پته ولګي چې خپل پروډکټس انټرنیشنل لیول باندې څنګه ښودل دي نوې کمپنیانو سره څنګه خپلې خبرې کول دي او خپل پروډکټ نور څنګه دې نه علاوه موږ دلته ډفرنټ خلک راغلي دي ډفرنټ آیډیاز نه موږ نور سپورټ کولی شي چې هر یو بزنس والا خلک دلته راغلي دي نو داسې ایونټس ډېر پکار دی چې پېښور کې وشي او فیمیل نور انکریج شي داسې ایونټ سره چې هغې خپل بزنس شروع کړي.